په موبایل کې یو داسې کاروبار شروع شوی دی هغه ته NFT وایي. نو دا خلک سوالونه کوي دا NFT دا کار کول حرام دي که جایز دي؟ نو ای زما عزتمندو ورونو دا NFT چې موږ خپله د دې په باره کې تحقیق کړی ده او یا د علما کرامو څخه مې اورېدلی دي، نو هغه دا فرمایي چې دا حرام ده چې په 10,000 روپۍ باندې یو $10 یا $15 اخي، بیا هر سهار $2 یا $3 ورته را روان وي. نو دا کاروبار کول حرام دي، دا لکه دا مه کوئ. یعنی NFT کول حرام دي، په هغې کې پیسې لګول حرام دي. دا بعضې کسان بیا وایي ما ته د دغه 10,000 روپو ګټه نه ده را روانه، بلکې زه په هغې کې یو کار کوم. کار دا کار کوي تصویر کې جوړ کې بیا تصویر په بل خرڅوي یا له بله څخه تصویر اخلي. نو دا هم حرام ده. تصویر خرڅول او اخیستل دغه عمدن چی ده؟ حرام ده. که بیا چیرې تصویر نه بولې وای بل شی ده، مثلا دا شرټ ده، دا واسکټ ده، دا پټکۍ ده، یا تسبیح ده، یا قلم ده، یا بل څه زه کې رانسم په $2 یا په $3، بیا زه په $4 په $5 خرڅوم، یعنی رانسم یې بیا یې خرڅوم. نو په دې کې هم دا سودا چې کېږي د 2 کسو، مثلا دا تسبیح زه له چا څخه رانسم اخمې، نو خو قبضه کوم بیا بیا خرڅوم. نو چې کله ما دا تسبیح قبضه کې ما دغه قیمت ادا کړی او دا تسبیح مې خپل لاس ته راورسولې، زما په قبضه کې رالی، نو بیا زه خرڅولی سم. نو ته څنګه دا شی خرڅوې؟ کم تصویر ته رانیوی یا کم شرټ ته رانیسې او هغه باندې ستا قبضه نسته، ته هغه نسې استعمالولی، هغه ته په قبضه کې نسې راوستلی، او شی دې په قبضه کې نه راغلی بیا خرڅوئ. نو دا حرام ده، دا کاروبار مه کوئ. ډېرو علماو پر دې باندې فتوا دا ورکړې ده چې NFT کول په هغې کې دا پیسې لګول دا حرامې دي، دا روپۍ درته جایزې نه دي، نو دا مه کوئ، دا پرېږدي دا کار. یا بل څه زه کې رانسم په $2 یا په $3، بیا زه په $4 په $5 خرڅوم، یعنی رانسم یې بیا یې خرڅوم. نو په دې کې هم دا سودا چې کېږي د 2 کسو، مثلا دا تسبیح زه له چا څخه رانسم اخمې، نو خو قبضه کوم بیا خرڅوم. نو چې کله ما دا تسبیح قبضه کې ما دغه قیمت ادا کړی او دا تسبیح مې خپل لاس ته راورسولې، زما په قبضه کې رالی، نو بیا زه خرڅولی سم. نو ته څنګه دا شی خرڅوې؟ کم تصویر ته رانیوی یا کم شرټ ته رانیسې او هغه باندې ستا قبضه نسته، ته هغه نسې استعمالولی، هغه ته په قبضه کې نسې راوستلی، او شی دې په قبضه کې نه راغلی بیا خرڅوئ. نو دا حرام ده، دا کاروبار مه کوئ. ډېرو علماو پر دې باندې فتوا دا ورکړې ده چې NFT کول په هغې کې دا پیسې لګول دا حرامې دي، دا روپۍ درته جایزې نه دي، نو دا مه کوئ، دا پرېږدي دا کار.